رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. د قرآن کریم د فهم یعنی په قرآن کریم کې د پوهې حاصلېدو دپاره چې مونږه فهم القرآن یو شارټ کورس شروع کړو. پای کې دوه عنوانات باندې خبره شوی و. یو دا چې د قرآن کریم فهم دا څونه لازمی دی او د دې څونه اهمیت دی. دې کې موږ آیتونه هم ذکر کړیو، احادیث مبارکه هم ذکر کړیو او مثالونه هم ذکر کړیو. یو عنوان زمونږه د فهم قرآن اهمیت او دویم عنوان تدوین قرآن، د قرآن تدوین. بیا ستاسو علم کې به دا خبره راغلی چې د قرآن کریم دو ترتیب دي. یو ترتیب چې دا پکم طرف سره مونږ او تاسو ته قرآن مخې ته پروت دی چې اول سورة الفاتحه ده، بیا سورة البقره، بیا سورة آل عمران، بیا سورة النساء، بیا سورة المائدہ او بیا سورة الانعام او بیا سورة الاعراف او بیا سورة الانفال او بیا سورة التوبہ او بیا سورة یونس او بیا سورة هود او بیا سورة یوسف او بیا سورة رعد او بیا سورة ابراہیم او بیا سورة الحجر، حجرنا سورة الحجر او بیا سورة النحل او بیا سورة بنی اسرائیل او بیا سورة کہف او بیا سورة مریم او طه او انبیاء او حج او مومنون، فرقان او نور. داسې دي کنه؟ په دې ترتیب سره قرآن دی. نو په دې ترتیب سره دا قرآن په لوح محفوظ کې مو خبره موزین ترانه له دا کم ترتیب سره فاتحه بقره ال عمران په یاد کې نمونه ټول د قرآن حافظانی او نمونه د ګډوډي کې غوړي. نو په دې ترتیب سره دا کم ځای کېو لوح محفوظ کې هم په دې ترتیب سره او په دغه ترتیب سره د لوح محفوظ نه بیت العزت ته نازل شوی. بیت العزت ته بیت المامور وي، دا بره د ملائکو خانه کعبه ده. احادیث مبارکو کې راځي دغه بیت العزت او بیت المامور نه روزانه 70,000 ملائک طواف کوي. سونا او یا زر ملائک داغینه روزانه طواف کوي او کوم فرشته چې طواف کوي د قیامت درځي پورې بیا نمبر نه راځي دوباره بیا بل طواف. دا به سونه ملائکه نو دا الله سونه قدرتونه. نو بیا د دې بیت العزت نه د دې بیت المامور نه قرآن کریم چې په نبی علیہ السلام نازلې ده دا لګ لګ نازلې ده. پای کې اول اقرا سورت نازل شو، اقرا بسم ربک الذی خلق اره هرا کې. بیا سورہ مدثر نازل شو، یا ایها المدثر قم فانذر وربک فکبر. په دغه ترتیب سره بیا د وخت په مناسبت سره نازلې ده او لږ څه کم 23 سال کې د دې نزول پوره شو.
بیا د نبی رسول سلام په زمانه کې کاغذ نو دا په ډوکو لیکل کېده، نو په کانو لیکل کېده، نو په سرمنو به لیکل کېده. دا د نبی رسول سلام په زمانه کې محفوظ شوی په ریټن کې راغلی و، خو په کاغذ کې نه و. بیا په کاغذ کې د ابوبکر صدیق هم په دور کې دا په کاغذ پرنټ شوی دی، په کاغذ لیکل شوی دی. الله اکبر کبیره. او بیا د سیدنا عثمان غنی هم په دور کې د قریش په لهجه کې دا را جمع شوی دی. نو دا په لوح محفوظ کې په کم ترتیب سره او اول سورۃ فاتحه دلته مونتم اول سورۃ الفاتحه د مخته. دا مسلمانان د هر مصبح رکعات کې وای کو عام مسلمانان خو یو طرف تکا حافظان بی، قاریان بی، د سکول کالج سټوډنټان بی، او توی لک د سورۃ الفاتحه باره کې راته سو آیا دا ست وخت وو غری پته ودی. او ځکه کله سوچ کوما زم کې یو غیر مسلم ای او مونږ او تاسو سره ملو شي، موږ سره د دین اسلام خبري شروع کو او اندورا ته وی چې مسلمانې ګما ولک په سورۃ فاتحه مې پوي کا موږ دې دا هندو خېړو مسلمانې ګما هغه یو هندو لګېدلې یو مسلمان لګېدلې هندو یې راټینګ کړو چې په کلمه وایي مسلمان شو مسلمان شو مسلمان شو. هغه چې دې څنګه لري کنه هغه هندو ته وی مسلمانې ګما خو په یو شرط ما د کلمې وضاحت نه وکړه. دا کلمه چې توی چې وایي دې مطلب څه دی؟ هغه دې مسلمانې ګما هندو پیدا. نن زموږ مسلمانانو ګورې دا پوزیشن دی ښا. موږ مسلمانانو ته سورۃ الفاتحه نمونه نه دی یاد نو. سورۃ الفاتحه ګڼ نمونه دي. نننې زموږ سبق سورۃ الفاتحه دای متعلق. سورۃ الفاتحه دا مشتمل دا په 27 کلمات باندې. سورۃ فاتحه کې څو کلمات دي؟ 27 په دې سورۃ کې 140 حروف دي. بیزان تشماره الف لام ح میم دال را با الف لام عین لام میم یا نون. دا چراجمه کې دا 140 حروف دي. سورۃ الفاتحه کې څو حروف دي؟ 140. دا کورونه کې موایې مرګورو ته موایې دا قران دا فهم خور کې. بیا په دې سورۃ الفاتحه کې زبر چې دي زبر نو دا 38 دي. زورونه چې پکې راځي مکه زورونه زبر فتحه 38 او زیرونه پکې 26 دي او پیش پکې چیری. د سورۃ الفاتحه ګڼ نمونه دي. نمونه د سورۃ الفاتحه او ګوره د چا چې ګڼ نمونه ای نو دا ګڼ نمونه د هغې په لوی شان دلالت کوي. کله کله زموږ په معاشره کې یو تني که نه خلک وله حاجي صاحب هم وایي، یو نوم یې څه شي حاجي صاحب، یو صفت یې حاجي صاحب وي. نو څوک وله قاري صاحب وایي، څوک وله حافظ صاحب وایي، څوک وله مولانا صاحب وایي. ولیکه دا خو یو تن دی، نمونه ګڼ دي. مولانا صاحب هم دی، شیخ صاحب دی، قاری صاحب دی، حافظ صاحب دی او بل حاجي صاحب دی. نو دا ګڼ نمونه دا ګڼ صفتونه دلالت کوي د هغه په لوی شان باندې چې لکه د تجوید هم کړی، د حفظ هم کړی، د علم هم کړی او د حج هم کړی. نو دارنګې د سورۃ الفاتحه ګڼ نمونه دي. هغه ځان سره ولیکې نمبر یې ولا ورکې. اول نمبر نوم همونږ او تاسو بیا بیا وایو سورۃ الفاتحه. یو نوم یې څه دی؟ الفاتحه.
فاتحه چې دا د افتتاح نه دی چونکه د قران کریم پرانستا افتتاح هغه د دې صورت نه کیږي نو ځکه دې ته سورۃ الفاتحه وای نمبر ولا ورکوي یو نوم څه شو دویم نوم فاتحه الكتاب فاتحه الكتاب دی لین کې هغه کسان کوشش کوي دا ناس چې غی لیکل کوي یو نوم څه شو سورۃ الفاتحه دویم نوم دریم نوم فاتحه القرآن یو نوم دی سورۃ شافیہ شافیہ شفا والا سورۃ د دې سورۃ لستو سره شفا ملاويږي ښا سورۃ شافیہ یو نوم د دې سورۃ دی سورۃ الدعاء دې کې دعا ذکر شوی دا دعا د دې سورۃ یو نوم دی دعا والا سورۃ دې کې موږ دعا غواړو اهدنا الصراط المستقیم سونمونه شو سونمونه شو بل نومې سورۃ السوال سوال هم غوښتو ته وایي دې کې غوښتل ذکر شوی بل نوم دی د دې سورۃ وافیہ 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 وتذکر وایي چې د مضامین په لحاظ سره دا یو پوره سورۃ دی یو نوم یې څه شو اول نوم یې سو سورۃ الفاتحه فاتحه الكتاب فاتحه القرآن سورۃ الشافیہ سورۃ الدعاء سورۃ السوال سورۃ وافیہ بل نوم دی سورۃ الواقیہ واقیہ 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 د وقایې نه بچکون کی دا د جهنم نه بچکون کی صورت دی چې په دې صورت عمل وکړو نو عمل به په الاغي کوي خلک چې ځان په پوه کی اوس کدی بیا وی عمل په نشتا بیا خو د جهنم نه بچ کی یو نوم د صورت څه دی سورۃ الواقیہ واقیہ بچکون کی صورت د جهنم د عذاب نه خدا هغه صورت کی چې کلا صحیح عمل دی پکې عمل به کله کې چې سړی پوېږي دې کې څه وایم مونږه څنګه وایو څنګه چې توتی وای توتی چوری خوري نو توتی چوری موري نه پیژني موږ استادان وای کنه وای یو کس توتی ساتلو نو هغه توتی ته دا سبق خولو چې توتی د پنجره نه بار موزه څوک بدلونی شي ګوره توتی ته کوم سبق ورې تکړو توتی پنجره نه بار موزه څوک بدیونی شي توتی بداوي توتی پنجره نه بار موزه څوک بدیونی شي توتی پنجره نه بار موزه یو پیره توتی د پنجره نه بار راوتی او چانی ولوم د کچغي وای په پته نه کوي یا یو تنو کنه هغه میلی ته توتی راوسته نو اشتهار غټ لګولو چې ما یو توتی راوسته دي او دا توتی چې دین او د قران یاد کړي حافظ قران دی حافظ توتی دی څوک دی توتی استاد توتی قاری صاحب مې راوسته چې قیمت به یا ټول خلک به یا توتی ببوزو نو کور کې به سبق وي او رکوع به وي کله په ختم کوو نو بس کور کې ډېر برکتونه د قران سره راځي هغه ته به دا پسودي دا پدولا به توبه
وای په 300 روپے باندې کوي نو واغستې ومو چې هغه توتی نشو واغستې دا علاقې غټ خانو هغه زه به والي مزم ډیر په دمل سړی یم نو دا توتی به بوزم نو کور کې به ختم کین نو کار به روان هغه توتی ته خان وي توتی او رکوع آیا توتی و دیول تاسو کې څه شک دي هغه وی شي جوړه کرا پز دغه توتی واغستو په لکونو رکوع او کور ته بوتلو دیره کې بلا دنیا را جمع چې خان صاحب توتی راوسته دي حافظ صاحب توتی اکبر آتا اوري خلق را جمع دي خان صاحب دوی رکوع آیا کنه توتی و دیول تاسو کې څه شک دي دا یو ټکی ولا وري تکړول تاسو کې څه شک دي زمونږ استادانو به وی د ځان توتی مو جوړه وا ځان په قران پوکا چې دا د سویم زمان زکه ولاړې ما زه مهدنا الصراط المستقيم آیا صراط مستقیم ز پیژنم که بیا په صراط مستقیم زم د الله رضا چا دا دګي به کم حالات راځي الله اکبر کبیره نو چې کله په دې صورت باندې څوک عمل وکي نو دا د جهنم د عذاب نه بچ کون کی صورت دی ځکه وته صورت واقعیا وای واقعیا دا کلاسونه لازمی دي مسلمانان شتا بی ایس کړي بی ایس ایم پی کړي یو پی ایچ ڈی کړي او مخکې به بی کام او سی کام کولو څه کولو بی کام او سی کام خو یو به پکې صحیح کام نه کولو میټرک ای پی سی او چا ایمیډ او بی ایډ او دا ډیګری وی خانه او که وته به د ویر سورته فاتحه یو لستمونه راته وایا یره دا خو زمونږ د نالج نه اوټ دي لکه ته مسلمان نه ته خو د اسلام نه خو اوټ نه یی دا اوټ اف کورس دي دسی لکه دا د مسلمانانو کورس نه دی دا د مسلمانانو حساب نه دی کله به دا اوټ اف مایند دی out of mind او out of knowledge او out of course او لکه ته مسلمان نه دا ته په هر مسکه نه وې په دې ځانولې نه پوکې یہ قرآن سره دونه ظلم شو ځکه په دې قرآن جڑا کولا قرآن جڑا کوي چې تاقوں میں سجایا جاتا ہوں آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں تاقوں میں خلق میں تاقونو کې خپل راون غاړي کې می دي آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں خلق مسترگو سره لگئی او دو کے پلایا جاتا ہوں خلق رانا ساختونا جوڑئی او سکیمی او تعویز بنایا جاتا ہوں خلق میں غاڑو تزوڑندئی او جس طرح طوطا مینے کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں اس طرح سکھایا جاتا ہوں اس طرح پڑھایا جاتا ہوں بس څنګه چې توتی او خارو خبرې زدکې نو داسې می خلک زدکې غزان را باندې نه پوه کوي عمل را باندې نه کوي نو د قرآن فهم دا ډېر لازمي دي نو د سورت فاتحه یو بل کم ذکر کا سورې واقعیا دا یادوي ګوري نن دا قرآن ډېر مظلوم کتاب دی څوک نه رالي په سکول کې استاد اعلان وکړ چې بچو مونږ په دې سکول کې یو پبلک لایبرری جوړو نو تاسو په کور کې چې کوم کتاب هغه اسی بزول پروتي سو ګرالی نه نو تاسو هغه کتاب د سکول دی لایبرری ته راوړئ په سکول کې لایبرری کنه تاسو سکول کې لایبرری نه هر غټ سکول کې لایبرری زموږ د ساوډي سکول کې لایبرری ده دینی کتابونه پاکستان آشنا کتابونه پاکستان تفاسیر پاکستان زموږ په دې مردان کې د کالج چوک سره دی په یو پبلک غټ لایبرری غټ کتابونه پاکستان خلک دې ته مطالعه کوي موږ سره چې په خوا کتابونه نوم بالته کې لړو هغه کې هم کتابونه کتره کته خدای الله احسان دې کتابونه دي نو هغه په سکول کې یو پبلک لایبرری کولاولا نو پرنسپل اعلان وکړ چې تاسو به د کور نه هغه کتاب راوړئ چې کور کې څوک ګوري را ګوري نه په سبا ته چې څنګه واړه راله اسمبلی کې ودرېد پرنسپل راغی وی بچو تاسو ته ما ویلي وو که نه چې تاسو کورونو کې کوم کتاب هسې پروتي هغه راوړئ دلته به لایبرري کې کېدو نو تاسو کتابونه راوړلي ټول وی سر کتاب مو راوړئ وی اله راوړئ
چې هغې لړ خپل بیکونو نه قرآن ته واوست دا زمونږ په کور کې هسې کړو دا په زور پروت دی دا څوک نه راځي دا قرآن دا دونه مظلوم کتاب فیسبوک د پاره ګنټې خانه زمونږ نوې نسل ماسوتن شروع کی کنه تر د 2-3 بجو پورې فیسبوک ته نه سو بیټری نه ختم شوی یا ډیټا نه ختم شوی تر ای پای کې دا الله دا کتاب دا مظلوم کتاب اله ټیم نشته هغه الله را لګلو دی دنیا ته دا خو دستور دی د ژوندۍ دا خو نصاب زندگی ده نو دا نن مسلمانان تکینا دا الله شکر ادا کوي چې الله تاسو انتخاب کړی دی نو د دې صورت یو نوم د سورۃ الواقعہ واقعہ وتپسوجوي دا د جهنم د عذاب نه بچکون کی صورت دی نو یو نوم د دې صورت دی سبع المثانی ورته پدی وجب باندې وای چې د دې او آیتونه دي سبع او ته وای مثانی چې بیا لستکیږي ریپیټ کیږي هغه ته مثانی وای سونمونه سورۃ الفاتحه بل نوم دی سورۃ الصلات دا سورۃ الصلات ورته په حدیث کې ویني شوی حدیث قدسی ډېر ناشنا حدیث ته وقو ورته کې راځي حدیث قدسی وره حدیث قدسی هغه ته وایي کنه چې نبی علیہ السلام وایي الله فرمایلی دی ته حدیث قدسی وایي حدیث قدسی څه ته وایي چې نبی علیہ السلام وایي چې الله فرمایلی دی نو نبی علیہ السلام وایي الله فرمایلی دی قسمت الصلاة بیني وبینکم دا صلات دا سورۃ الفاتحه دا ما د خپل ځان او د بنده میس کې تقسیم کړی دا الله یې سورۃ الفاتحه می څه کړی دا صلات دا سورۃ الفاتحه می تقسیم کړی دا د بنده او زما ترمنځ دا بنده ول زما صفاتونه کوي حمدنا الله لرا هغه رب دی رحمان دی رحیم دی مالک دی نو بیا دا بنده څه کوي الله ته استا بندگی کوما او خاصتانه مدد غواړم دا د بنده او د الله ترمنځ مشترک دي نو بیا دا بنده وی اهدنا الصراط المستقیم ما پنی غلار روان کی تر مرګ ربا نو او په دې وجه حدیث پاک کې راځي هم دغه حدیث دی قسمت الصلاة بیني وبین عبدي الله وی کړی زما دا بندا ما ته ودری دو او دی وی الحمدلله رب العالمین نو الله پاک ملائکو ته وی حمدنی عبدی الله ته وی زما بندا زما حمد بیان کا اے خبرینا الله فرمایي کله چې زما بنده الحمدلله رب العالمین وی وګوره دې اړې جملې سره الله جواب ورکړي چې کله بنده وی الحمدلله رب العالمین الله وی زما بنده زما حمد وی چې کله بنده وی الرحمن الرحیم نو الله وی زما بنده اثنا علی عبدی زما بنده زما صفاتونه وی ثنای وی چې کله بنده وی مالک یوم الدین الله وی مجدنی عبدی زما بنده زما بزرگی بیان کا ګور اړې جملې سره الله جواب ورکړي څه کوي چې مونږه په یو څه په منځ کې وایو الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم الله دا اړې جملې جواب درکړي د الله بنده دیو چې په منځ کې چې دا وې نو څنګه به وې الحمدلله رب العالمین الله وی زما بنده زما حمد وی الرحمن الرحیم الله وی زما سنه وی چې مونږه په یو مټ کې وایو دا څه څنګه زموږ د جنازو حالي کنه
مونږ جنازې مونږ په نیم منټ کې کوو یاره هله ډېر خفقان راشي جنازه خو الله له جرګه ده جنازه خو موز دی مونږ راغلي سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى ولا اله الا الله اکبر اللهم صل على محمد وعلى الله اکبر اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهدنا الله اکبر الله بس خوي سړی له لکه جرګه ده اطمینان سره په کلاره نو د دې صورت یو نوم دی سورۃ الصلات نو څو نومونه شو یو نوم دی سورۃ الرقیہ یو نوم دی سورۃ الرقیہ رقیہ ویل کیږي دم تا رقیہ څه ته ویل کیږي دم تا دا د دم صورت دی دمونو پسې مگر دا وای ځان په دموا یو نومي سدي سورۃ الرقیہ یو نومي دی القرآن العظیم یو نومي سدي یو نومي دی سورۃ الحمد یو نومي دی سورۃ الکنز کنز وی خزانه تدالوی خزانه ده دا د علمونو خزانه ده دا د هدایت خزانه ده چې خیر تاسو سورته فاتحه ختموي کنه تاسو به قران ختم کړی ښا یو نومي سدي یو نومي دی اساس القرآن اساس وی بنیاد تا یو نومي دی کافیہ یو نومي دی سورۃ الشکر یو نومي دی تعلیم المسألہ یو نومي څه شو تعلیم المسألہ په دې نوم لګزان پوه کې څو نومونه شو ما په لس برته تاسو یاد څو نومونه مو یاد کو نومونه نورم ډیر شي دي د دې صورت ټول نه وایو دغه ډیر دي خو یو نوم مونږ ذکر کا کم نومه تعلیم المسألہ څنګه د تعلیم المسألہ مطلب دا دی مانگنے کا طریقہ څنګه دا غفتو چل تعالی خی تعلیم المسألہ مطلب داری دا غفتو چل سورۃ فاتحه کې د الله نه د غفتو طریقه ده مونږ ته دعا چل نه راتلو غره مونږ سوال کولو سبا مو غفته یا الله یو درېشته بنگلا دې باران ماران کې نه خرابېږي کنه او یا الله سره یو دو میخي خلنګي چې خپ او وخت دړې پې کوي ادا سي ډیر ګاډي خو نه خو یو دو ډبل ډوري دا تورو کې شو والا اول ایو یو دو خزي اپ کې جاوې لکه اسړې کور تراغ ډیر سخت خپاو خزي وته ولې خپې وې سیبه د وخت باچا اعلان کړی دی چې چا دوه خزي ونه کینو وجنو به پاتې کوو بل دا خزه براته وشي په اجازه دینو خزي ودې ز بیا د خپل شهادت قبول کړو مونږ بر دنیا سيزونه غوښته یاره یو دوجیره بس مکه دنیا و مغفتا یو 100 کروڑ روپے نو الله وی دا دغه غوښ حیثیت نشتا حدیث پاک کې راځي لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوض دا حدیث یاد کې ذهن نشینی کې ګوري دا کړه زموږ د مولیانو دا رڼنم دا حدیث دی ښا د دنیا لالچ او هرس په بیا مولیانم منډه وو بل ذمہ داری نه ادا کو بیا نبی علیہ السلام فرمائی کہ چرته د دنیا قیمت دا غوند دنیا و ما فیها دا د مجد و زر برابر د دې حیثیت د الله بنی زوی نو کافر ته به دې ګټم نو ورکړي په دې نن جګړې دی یارا په یو انج باندې رور لګي رور وجنی
په یو ایج مکه باندې ښه رور سره روري ختمه رشتہ داری ختمه دنیا خو ته حیثیت دی یہ دنیا دا خو مچر کا پر ہے دا مجد وزر برابر نہ دوکے کا گر ہے دوکے کوڑ دے متاع الغرور دے دار الغرور دے دوکے کوڑ دے مونږ ته الله وی ګورې په دې دوکه نشي نو مونږ ته الله وی صبرانه غواړي او څنګه برانه غواړي ګوره ما ته چې نن شرط یو 17 18 19 20 ګریډ افسر ته درخواست ولو نو سمو خیال لې چې درخواست ته یو څو سه به دا دسخط کې شابه زراله دې په کلاره کې نه سړیا استاد په کندر کې اوسېږم سر الته چې موږ درخواست وړو نو څه چل کوو اجازه دې سر السلام علیکم یره جی ماشاءالله پتا سو الله احسان کړي ګور تاسو ځان کړولې او مهنت مو کړو تعلیم مو کړو مسافرې مو کړو هاستلو کې مو وخت تیر کړو دا دې یو سو ګورې تاسو ځان ته د شپې شو ګری کړو سټډي مو کولا نو چې تاسو ګور تاسو الله دا مقام درکو او سیو مو دغه لور پیجنو ترنګړ پیجنو او غیا پیجنو پټي پیجنو مو خو جی پسم نه پویو یره سیو دا یو ساين کې مراته وکړو اوس بکی کنه وکی نو الله رب العزت مونږ ته چل راخی نو اول د الله صفاتونه دي حمدنا الله لرا هغه رب دی رحمان دی رحیم دی مالک دی او یا الله زه د خپل تندې ته تخورو کې لګوم ستا بندگی کوم تارا مدد کوم زه ډیر بیکار ام ربا ډیر عاجز ام ربا د خپل خوري د خپل تندې تعالی په خورو کې एकदम نو ای زما رب یو درخواست مې دی سوال مې راوړی وایا بندسه الله مونږ ته ایرانه غواړه اهدنا الصراط المستقیم دنیا را نه مغواړه مړه دنیا خو مې فرعون ته ورکړې وا نمرود ته مې ورکړې وا کافرانو ته مې ورکړې وا لوی لوی دنیادارو غیر مسلمو ته مې ورکړو زما بندا چې ما نه سوال کې په صراط مستقیم د کلک پاتې کېدو سوال کوا دا مونږ ته الله چل راوخو دعا پرې پوښوي نو سورۃ الفاتحه تذکوي تعلیم المسأله تو یو تا اته په ایمان موږ ته دا پته و چې فاتحه کې دا خبري ذکر دي دا خو موږ الحمدلله ته نیو رسیدلی دا خو تاسو یادوي نو ان شاء الله تاسو دین کې ډېر ډېر خبرې راشي خجی اوس بل یو خبره سونمونه مو ذکر کا اخیری نو مکم ذکر کو تعلیم المسئلہ سے مطلب مانگنے کا طریقہ د غفتو طریقہ اوس بل یو خبره قدی ځان پوي کې چې د قران کریم خډیر سورتونه دي دا سورۃ الفاتحه په اول کې ولې ذکر شوی دا اګه دا موږ نه دې موږ ته پته شته چې ذکرې مونږ نو موږ ته جواب ورکوړو دا سورۃ فاتحه بس الله پاک پکې نازل کړي تا پکې تکار دی الله کارو کې کار مزه آتا او بس الله پاک پکې اول لګولې کړه دا اولی په قران په اول کې ذکر شوی دی بس وجه یې کړه دا خو زمونږ استادو کارونه نه دي که ترتیب سره مو کو که به ترتیب مو کو دی قران کریم کې د ټولو نه اول سورۃ الفاتحه اولې ذکر شوی دا سورۃ الکوثر ولې نه ذکر شوی سورۃ بقره د ټول قران اوګه سورۃ دی هغه ولې نه ذکر شوی نو دا به تاسو په خپل کاپی کې سوال سورۃ الفاتحه د قران په اول کې ولې ذکر شوی دا نو بری کو جواب نمبر 1 دا جواب نمبر 2 ډیر جوابونه دي چې سو تاسو لیکلی شو هغه امر پکې ولیکي سوال څه شو څنګه شاوسین څنګه اسمت څنګه دیتا ویلی کیږي طالب علمانه اصطلاح کی وجوه د تقدیم د سورۃ الفاتحه فاتحه اول مقدم شوی په نور سورتونو باندې سورۃ الفاتحه
ولې مقدم شوی په نور سورتونو باندې؟ یو وجه دا ده چې په دې سورۃ الفاتحه کې هغه ټول اهم مضامین ذکر شوي چې کم اهم مضامین په ټول قران کې ذکر دي، ټول په یو سورۃ کې ذکر دي. دا دې سورۃ دی نو چې ته په قران ځان پوکې او په فاتحه باندې ځان پوکې ته بل په قران پويږي. په قران کریم کې چې څونه اهم مضامین ذکر شوي هغه ټول په سورۃ فاتحه کې ذکر دي. وای شاباش. په ټول قران کې چې کم اهم مضامین ذکر شوي دي نو هغه دا ټول په فاتحه کې ذکر دي. نو ځکه سورۃ فاتحه د قران اول کې ذکر شوی دا. شابه وای څنګه؟ د قران کریم چې څونه اهم مضامین دي هغه ټول په فاتحه کې ذکر شوي. یو وجه شو. دویمه وجه ټول قران سلوري سيري ورته د بندس کې د قران خلاصم تکي ها ټول قران ادب جدا خوند دي. ټول قران کریم په اعتبار د فهم سلوري سيري. وای شابه ټول قران سوي سيري سلوري سيري. اول ایسا سوره فاتحه نا انعام پورې، دویم ایسا انعام نا کهف پورې، دریم ایسا د کهف نا سبا پورې، څلورم ایسا سبا نا تر والناس پورې. دا سلوري سي قران. وای شابه ټول قران خلاصه یاد شو ماشاء الله. څه خلکو ته نن درس نه تاسو مې وکړه ټول قران خلاصه زدکا ان شاء الله ای بشپک کاله تکاله پیلم کې نیز دکړي دي دا کس دا میدان ای تاسو کې په غب غب کېره جی ټول قران سوې ته ټول قران خلاصه راته وای ان شاء الله نه بشي ته ویلي ټول قران سوې دي سلوري دي. پدې زموږ یو طالب علم سره یو سړی جګړه کړې و. طالب علم موږ ته یو تکړه کېږي مله د قران د سورۃ د ټول قران خلاصه وای. وی د ټول قران خلاصه وی دا پکې موږ نه دی ویل چې تاسو څنګه علم کړی. د قران خلاصه تاسو نه درس تکلې شوی، د سورۃ کوثر خلاصه تعالی نه درس تکلې شوی، د سورۃ فاتحه نمونه تانه ذکر دي تاسو کول یار. د تعالی اخر لکه ویسو کله صرف دې ته خول چیرې دا خدي او دا خراب دی او دی په موس کاو دی په موس مکاو دا ستاسو څنګه انتظاری کولو. ټول قران سوې سي دي اول ایسا من فاتحه الى انعام، دویم ایسا من الانعام الى الكهف، دریمه څنګه زیاده وې ته شي. اول ایسا انعام پوری، دویم انعامنا سورۃ الکهف پوری، دریمه تو کهفنا سبا پوری، څلورمه ته ډیر تکړه دي نه مخکې وې ماشاء الله. بل یو ناشنا خبره اره ایسه چې د صورت شروع شوی کنه دا به تاسو باندې جیبو لګي. اره ایسه چې شروع شوی دا ګوره د وختشان اره ایسه په الحمدلله سره شروع شوی دا څنګه سورۃ فاتحه شروع دا اول کې څه دي؟ سورۃ الانعام الحمدلله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. سورۃ الكهف الحمدلله الذي نزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر باسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماكثين فيه ابدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. څنګه دا دي؟ دا درې مې څه شو؟ څلورم سورې سبا الحمدلله الذي اغم دا الحمدلله نو اره ایسه په الحمدلله سره شروع ده. نو قران په اعتبار د فهم سره سوري سي دي سلوري سي. اول ایسا، دویما تاسو کو اسی وای سکول کې یو استاد وړو ته 4 پاڼه درځي یو مشوم پای پاڼه نه راځي او تر راځي وتی تر دوی غو دي
استاد کوه شانته وای اول عیسی د کوم ځای نه کوم ځای پوری دویم عیسی طرز بنوای سبق وای دریم عیسی او څلورم عیسی اوس وتوکي دی دا اول عیسی چې دا کنه د سورته د قران لومبنه عیسی چې دا د فاتحه نه انعام پورې دې کې مرکزی مضمون دا دی د دې یو لومبنه عیسی غټ مضمون چې د هر څه پیدا کوونکی یو الله دی اگر ټول قران خلاصه برن سکه ها دې ته وی قران فهمي په دې وجه زموږ د کلاس نوم سری فهم قران کلاس د قران د فهم کلاس چې موږ ته پکې د قران فهم حاصل شي تاسو پکې د پوهه حاصلېږي کنه چې دا اسم با مسما شي ګوره ها صرف راجمه کېده نه وخت ځای کول نه چې تاسو ته حقیقت کې د قران فهم حاصلېږي او دې لپاره به کمپین چلو چې نور مرګي مرادي دغه جولو تم دا خیر ور پریوزي ښا دا مون خپه شو دلته کې زمون دپکن کې کور په کور مرګري ګرځېدلی او صرف دا 3-4 ملګری راځي دا لکه لکه خپه شو په کار خداوي د هر کور نه یو مرګري راتلی کنه قرآن ته خصوصګار نه دی کنه اول ایسه کې اهم مضمون مرکزی مضمون پیدا کون کې د هر څه یو الله څنګه اول ایسه کې کوم مضمون خالق تلیکل نه کې لکه اپس سے دې شاته هم غاښو تلیکل نه کې دل بیا لکه چانداو کې چې ذکر وایي لما پرونم وی کاپی دی وروړی مال پته نه و نن وی کاپی را سره نشته سبب وی کاپی را نه راشوي ده بدل د بودري سبق را نشوي چې نه به ولیکم بس کتاب ختم شي الله په دې کې سپک مو کوره دا به موږ استادانو چې بدازان وکړو ځان به خولي وېسته کنه اخر کې به وجړل وی کاغذ پر رګ دیا ہے کلی جان نکال کې دا مې د خپل لره وېستو د مې راته کې خو کاغذ پر رګ دیا ہے کلی جان نکال کے تحفہ ان کو ہے جو صاحب کمال ہے چې چا کې لګ لیکت او کمال دی غدا تحفہ حاصل کی ځان سره یوسی بیا لاکو کې درسونه ور کوي وی اب جس کے جی میں آئے تو او پائے روشنی ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا اول ایسا کی مرکزی مضمون خالق لکل شین هو اللہ دار سے پیدا کون کی یو اللہ دوی مېسه د کوم ځای نه کوم ځای پورې وا پدې کې مرکزی مضمون چې د هر چا رب یو الله دی اول ایسه کې کوم مضمون خالق د ارض یو الله دوی مېسه کې مضمون څه رب د ارجا یو الله ورته کېده برابرۍ خالق مې الله دی او رب مې الله دی نو درې مېسه د کوم ځای نه کوم ځای پورې وا پدې کې مرکزی مضمون دی په هر څه کې خیر او برکت چون کې یو الله هر څه کې خیر او برکت اچون کې یو الله فسلورم ایسه کې مرکزی مضمون قیامت راتلو والا دی قیامت ته تیاری وکا الله له چانه مجبور نه دی ګوري تا هیڅ څوک د الله نه څوک په زور بچ کول نشي کولی د الله د عذاب نه څوک بچ کول نشي کولی نه پیغمبران نه اولیاء کرام نه بزرگان ځکه په غرض مالک یو الله دی خجن اوس د قران غټ مضامین مخ تراله چې اول ایسه کې د الله خالقیت دی دویمه کې ربوبیت دی دریمه کې برکت دی څلورمه کې قیامت دی څو مضامین شو د قران لوی کم اول مضمون سری خالق د هر څه یو الله دویم ایسه کی او دریم کی او څلورم کی قیامت
څلورمه کې څه دی؟ قیامت دی. اوس راځي دا ګورو په سورۃ الفاتحه کې. الحمدلله پدې کې مضمون دی خالق دار سے او الله دی. ځکه حمدونه الله دی. رب العالمین رب الله دی. الرحمن الرحیم رحم والا برکت والا الله دی. مالک یوم الدین قیامت درځ مالک یو الله دی. نو قیامت په کې ذکر شو. چې دا قران کې میسی وي هغه مضامین فاتحه کې ذکر دي کنه. نو د دې وجه نه سورۃ الفاتحه د قران په اول کې ذکر کړی دا گویا چې دا سورۃ الفاتحه د ټول قران خلاصہ او نچوړ دی. دا ټول سورۃ فاتحه سره دا د قران خلاصہ او نچوړ دی. نو دې په اول کې ذکر شوی. د دې سورۃ ډیر زیات فضائل راغلي. مسند احمد کې روایت دی چې د دې سورۃ الفاتحه غونته سورۃ نه په تورات کې نازل شوی، نه په انجیل کې، نه په زبور کې، او نه په قران کې بل ځای کې ذکر دی. یو روایت کې راځي چې فاتحه د قران چې دا پدې کې د هر قسمه زهر نم علاج دی. یو روایت کې راځي د سورۃ الفاتحه کې د هر مرض علاج دی. تفسیر قرطبی خدام ذکر کړي چې یو سړی امام شعبی رحمت الله علیه ته د ګردې د دړ شکایت وکړ. هغه د سورۃ فاتحه له لګنه د ګردو دړ په نه راځي. الله اکبر کبیره. بعضی روایاتو کې راځي دا فاتحه د کتاب چې دا چې د دې چاته پوهه ورکړی شو او دا سو وی نو گویا چې د تحت العرش د عرش لاندې چې کومه خزاني دي د هغه خزانه ورکړی شو. بعضی احادیث مبارکو کې راځي صحابه کرامو په یو لار باندې تاګو شو نو یو تن مار یا لړم چې چلیو. صحابه کرام اور باندې فاتحه ویل او سړی ټیک ټاک شوخه. په میرګو کې چې کم تن مبتلای چې فاتحه باندې په دم اچي الله به شفا ورکړي. نورم د سورۃ الفاتحه ډیر فضائل دي. د دې مختلف خلاصي مختلف علماء لیکلي دي. ځان سره یو څو لیکي. اول 3 آیتونو کې د الله صفات دي. بیا څلورم آیت کې د خالق او مخلوق مېس کې رابطه ده. او د پنځم آیت نراوالی تر د نمبر آیت پورې طریقه درخواست ده. دا یو خلاصه شو. اول 3 آیتونو کې صفات خداوندی. بیا څلورم آیت کې رابطه بین الخالق والمخلوق. او پنځم نه آیت پورې طریقه درخواست. یو خلاصه علما دا ذکر کوي چې دا سورۃ 3 حصے دي. اول کې آداب خداوندی. آداب دی پکې الله صفاتونه وایا. اول کې القاب خداوندی الله صفات دي. القاب خداوندی بیا آداب خداوندی او بیا د درخواست پیش کول دي. د ټول صورت په خپل میز کې ربط. ټول صفاتونه الله لدی ولی زکا رب العالمین دی. رحمان دی، رحیم دی، مالک دی. کدی صفات والا راضی کول غواړي داغه بندگیو کا ایاک نعبد و ایاک نستعین. صفات د خدایتوب الله پورې خاص دي
زکه چې هغه رب العالمین دی، رحمان دی، رحیم دی، مالک دی. کدی صفات وال ذات راضی کول غواړي نو داغه بندگی کوا. یا کنعبد و یا کنستعين. عبادت بسنګ کې اهدنا الصراط المستقيم. کدا ټول هر څه دی وکنه استاد ترګي به کولو شي. نو ته مختلف ډلې خې او خراب ډلې به پیژنې ښا چې قران دې نیز د کړي خو پد نشي پیژنې. خبو پیجنې هغه خلق چې الله په نعمت کړی دي الذين انعمت عليهم مغضوب علیهم به پیجنې او ضالین به پیجنې. الله اکبر کبیر. بیا یو سوال دا الحمدلله دا داود سورت تھا. الحمدلله سدی داود سورت دا پدی رب العالمین دلیل پیش کر. دی کې نقطه څه ده چې دا رب العالمین په دلیل کې ولې ذکر کا؟ ځکه چې کوم مشرکان کافرانو هغه الله رب منو، الله ته رب وی، تاسو یې رب غنئ نو اغله صفات یوازې خاص کې کنا ولې پکې لات او منات او عزا او بل شریک وي، ولې پکې لات او منات او عزا حبل او بل دا سره ولې شریک وي چې تاسو یې رب منئ. خجی بل خبره دا الحمدلله د 15 سورتونو اول کې ذکر شوی. الحمدلله 15 سورتونه په دې سره شروع دي. 15 او سلوري سیوی نو اړ یې په الحمد سره شروع و د قران 15 سورتونه پس سره شروع دي. فاتحه، انعام، کهف، سبا و سر فاتر. دا 15 سورتونه شروع دي په الحمدلله سره. قران کې څو سورتونه په الحمدلله سره شروع دي؟ 15. کوم فاتحه، انعام، کهف، سبا، فاتر. وای شاباش. د دینه علاوه دا کلمه په غنو آیتونو کې ذکر شوې ده. راځي چې یو څو آیتونه راوړو چې دا الحمدلله کم ځای کې ذکر شوی. سورۃ روم وګوره آیت نمبر 18 چې چا سره قرآنی هغه به راوړي. سورۃ روم آیت نمبر 18. سورۃ روم سورۃ العنکبوت پسیری. سورۃ روم اتلسم آیت. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. وَلَهُ الْحَمْدُ اللہ لحمد دے. گورا سورۃ فاتحہ کی وی الحمدللہ حمدنا اللہ لدی. ولیکن دا حمدنا لکم سے کی دی الته او سره ذکر کړي نو دلته وی په السماوات دا حمدنا الله ل اسمانونو کیم دی نو والارض نو پزمکه کیم دی الله لا. یوشتمه پارا 21واں پارا آیت نمبر 18 د سورۃ لقمان نمخ کی سورۃ عنکبوت پسی سورت. سورۃ روم ولہ الحمد اللہ لدستائنا اللہ لدی حمدنا فی السماوات فاسمانونو کی والارض او پزما کی وعشیہ پا وقت مازیگر کی کلچ ماسپخین کوے یعنی ار وقت اللہ لصبتون دی. سورۃ جاسیہ آیت نمبر 36. سورۃ الجاسیہ 15واں پارا. سورۃ زخرف پس دخان دے، دخان پس جاسیہ آیت نمبر 36. خبر نا آیت راڑا ہے.
فلله الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمين. فلله الحمد خاص الله لدی حمدنا رب د اسمانونو دی و رب الارض او رب د زمکه دی او رب د مخلوقات دی. دارنګي سورۃ النمل آیت نمبر 57. سورۃ النمل آیت نمبر 57. سورۃ قصص نمخ کی سورۃ دی سورۃ النمل آیت نمبر 56 57. یویشتمه پارا چې ختمیږي نو بالکل اخیری آیت. نو لسمه پارا چې ختمیږي نو لسمه. قل الحمد لله وسلام علی عباده الذین اصطفى الله خیر اما یشرکون. قل هو یا نبی علیہ السلام الحمد لله حمد ندی الله لرا. قل الحمد لله هو یا نبی علیہ السلام حمد ندی الله لرا. سورۃ الاعراف آیت نمبر 43. سورۃ انفال نمخ کی سورۃ الاعراف ته آیت راړوي نو آسان بيدته ان شاء الله. سورۃ الاعراف آیت نمبر 43 اتیشتمه سپارہ. ہاں سورۃ الاعراف اتیشتمه سپارہ. اتیشتمه افوا زمانہ کې یو طالب راغلی و کله کله درس کې مرګرو ته کیسه کوم ویتانه به ترجمه وایم او زه حافظم یم او قاری یم خو چې ما ورته کړل پیس ریډینګ نه معلومه د قاعده نه دی ویلي په پټکی به والي او ماته زه قاری یم او حافظم یم. اوس کما ورته وی چې رکوع راته وروانو بده خبره و ملمو چې ترجمه را سره شروع کا ما به ته راوړل سورۃ الرحمن 15 سپاره. سورۃ الرحمن د 15 سپاره کې کتو بیا مې زه راوړل سورۃ بقره آیت نمبر 33 دیرشمه سپاره. نو بقره به دیرشمه سپاره یې کړه. مې زه صحیح د معلوم خوشوي راته هغه اوس په خپل لوی مولا شوی دی غټ درسونه دي خو ما اوسه پوره شاده خوځلې نه دي ما بیان ته کوزي یو علاقې ته نو چې زه ته لړ شم نو ما ته هغه وخت دغه رایا چې مې الله بنده کتاب وی په قرآن ویلې خو سرور تکوم کنه وی قاریم یې محفظم یم او سورۃ بقره به دیرشمه سپاره کې کړه. الله اکبر کبیر. سورۃ الاعراف آیت نمبر 43. ونزعنا رجنتیانو تذکر کیار قرآن ونزعنا ما فی صدورهم من غل. کله کله په دنیا کې کتا سو خیال کې یو سړی غټه بنگلم جوړ کی کنه خو چې ددن اعلی بنگله د بل چای دی بیا دی اړه کې پسخیږي را پسخیږي جره دغه شانته بنگله هغه شانته گاډي دا الله کاروبار روان کړو دی وشي د نور غټ کاروبار ته وې کې جنت کې ماته یو مقام راکړی شو او زمانه پکې غټ مقامونه د بل چای بیا خو په لګل خپې مې به مادام دغه شانته بنگلا دغه شانته دلته الله وی ونزعنا مونږ به او باسو لر بکو هغه چې پسینو د دې کې سخفکان الته بخفکان پړ کې نه راځي ښا او داخل به کو داسې بنگلو ته تجری من تحتهم الانهار چې بهيږي بلاندې دونو دا غین نهرونا وقالو جنتیان بوي جنتیان بسوي الحمدلله. دا الحمدلله دا کلمه ده چې جنتیان جنت ته داخلي دون رست بوي دا کلمه بوي سبوي الحمدلله الذي هدانا لهذا. حمدنا دی الله لا اغذات هدانا لهذا چې مونږه دې زتا او رسولو چې مونږه سورۃ مومنون آیت نمبر 28 15 سپاره وګورئ. ها ماشاءالله جزاک الله. سورۃ مومنون 6 سپاره آیت نمبر 28. ګوره دلته به په یو نوې مسله پوښیخه دا به تا نه اورېدلي. سورۃ المؤمنون آیت نمبر 28.
آیت نمبر 28 فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ نوح علیہ السلام تعالی وی اے نوح علیہ السلام کله چې برابر شوی ته هغه څوک چې تا سره دی په کشته کې ته کشته ته وخته استا تابعدار وخته و یو زوی وته نو خدي ګوري خیال ته مرادي نوح علیہ السلام زوی کشته ته نو وخته هغه زوی غرق شو خبر نه بس الله سبحانه آیت راوړې په خبرونه فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ کله چې برابر شوی ته هغه څوک چې تا سره دی په کشته کې فقل تو وایا الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين حمدونه دی الله لا اغذات لرا چې موږ ته نجات را کو د قوم ظالمانو نا الحمدلله چې الله د ظالمانو نه نجات را ک ظالمانو ته بچوي ظالمان تباشو سوای انا لله وانا الیه راجعون ظالمان تباشو سوای کإنا لله ولا الله وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اغا عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه ولي غلو چې تلل شو ګورا جنگ بدر کې ایوه شي خبرې راکړه نبی علیہ السلام عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه ولي غلو چې کله بدر غزا وشو وی تو ګورا د دې دغه د سر لګ زما خواته راوړل د ابو جهل ځکه ابو جهل دو وړو ماشومان را غرزول خلاصہ پکې وا معاذ او معوذ څوک زمون ډیر استادان او خلک وته معاذ معوذ وي معاذ معوذ ودا معاذ معوذ ندي معاذ او معوذ زمون د وګي خطیب سی وي کله چې معاذ او معوذ په ابو جهل ورمنډه کا دار کې ولا خذا کونډه کا څنګه چلیو چې کله معاذ او معوذ دار کې ولا خذا کونډه کا الله ابو دا واقعه د امام بخاری ذکر کړی دا عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه د جنگ بدر رسوا مقابله سخت وا ځکه ابو جهل عتبہ شیبل ویلو کافرانو ودی کی چې موږ ته وړو کې الګ دی خو زما کی طرف ته ولاړ دی بل میګس طرف ته ولاړ دی دا یو دی یا عمي یا کاکا جانا ته ابو جهل پیژنې مې شي او مې پاغه ته کې وې زه خبر شیم غزون پیغمبر پر ډېر بکواسونه کړی دي نو زنن راوتم یا په ځان وجنم یا باغه وجنم دا فیصله مې کړی دا کور راوته دا څه نوجوانان انن پلار ته کمال ټچ موبایل نه لګنه غوړي ځان وجنم ټکه سبق نه وې سبق نه وې ټچ موبایل لپټاپ کمپیوټر الته څه جذبه و دلته څه جذبه ودا تعلیمونه نشته کنه واړه دې ادارو ته را لګل نشته سار په سکول ته ځي انګلیش میډیم ته بزي سکند ټیم کې به ټیوشن ته ځي وته ویرا د قران د لفظي پڑھاویږي د الله کتاب ته دونه سپک نظری نه پکارفا دا نن د مسلمانانو د ذلت او د تباہی او د رسوایی د اسبابونه یو دا سبب هم دی چې خلکو د الله کتاب ته شاکړی دا اعراض کړی دی الله فرمای ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا بهرحال خبر را نګدی ټیم زمونږ ختم دی د درس نو چې کله عبد الله ابن مسعود ولېګلو پای کې لا ساوا هغه د سینې ته ورخه کې ناست پیار ابو جهل ګوره خبرې کولې دې اې د کډو بيزو سره انکه بيزو ګوره دلته څه کې د ما سینې طاقت وي سر د نریبو ابو جهل ودی راځي د سینې کې رانه وړي با چې زما د سر لګ نور لا شونو کې اوچت ښکاری او محمد ته دی وایا چې پرون می سونه بدی شوې کنه مې دا غینه لس چند زیات بدی شيخه ور ساتي خېدي مرداري یو نبی رسول الله ته سر راوړو نبی رسول الله وی الحمدلله پیغمبر سوی اسنه ته وی چې خو دا خیر به ایمان لړو دا ولي به ایمان لړو لکه پیغمبر ټول مر مقابله کړی دا د دیني مقابله کړی دا جهنم ته بدینه یاره بعض خلک په دې خپه کیږي چې ابو جهل لري جهنم ته ځي چې ابو جهل جهنم ته نه پلار به جهنم ته ځي
او نبی علیہ السلام ته چې د ابو جهل سر راوړل شو نبی علیہ السلام الحمدلله هذا راس عدو الله دا الله د دشمن سر راوړو نو الته پیغمبر سویلو دا کلمه ویلې وا الحمدلله دلتم وی چې کله تکشته ته وخته نو وایا الحمدلله الذي نجانا من القوم الظالمين یو آیت بل راوړی یتونه ډیر زیات دي سورۃ الانعام آیت نمبر 45 سورۃ الانعام دویمه سپارہ آیت نمبر 45 سورۃ الانعام آیت نمبر 45 فقطع دابر القوم الذين ظلموا فقطع بس پریشوی دابر القوم الذين جړد ظالمانو نو الحمدلله رب العالمین ظالمان تباشو جړی وته نو څه انا لله ورپسې ذکر شوی غړ ظالمو غړ جاهلو دې تبا برباد شو فقطع دابر القوم الذين ظلموا نور بسیزی والحمد لله رب العالمین نو الحمدلله کلمه قران کې ډیرو ځایونو کې ذکر شوی دا الحمدلله بارک راضی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمای الحمدلله تملأ الميزان څنګه د نیکو تل ډکی الحمدلله ویلخا الحمدلله ویلو سره سکیږي او ورسره دی سبحان الله والحمدلله او سبحان الله الحمدلله دا دواړه ویل تملأ ما بین السماء والارض د زمکی نه راواله تر د اسمانه پورې خلا د نیکو نه د دوه کلمې ډکی جدا وی کم سبحان الله الحمدلله سبحان الله الحمدلله تر سننه کې د زمکه تر اسمانه پورې خلا د نیکو نه دا ډکی دا خو یادم شو نو خلکو د داوره سوي دا پیغام کنه یار زنانو ته کور کې داوره سوي نن چې لړشي کورونو کې وای دا مشمال چې سبحان الله الحمدلله تر سننه کې ملاويږي د زمکه اسمان ترمنځ بل حدیث کې راځي نبی اسلام فرمای افضل ذکر لا اله الا الله غور ذکر لا اله الا الله دی وافضل الدعاء الحمد لله غور دعاء الحمد لله دا بل حدیث ته هم ډیر ناشنا دی وینو تا تاسو وای نه کړه وای به صحیح ده نبی علیہ السلام فرمایي چا باندې الله یو نعمت وکړو او د په نعمت ویل الحمدلله چا باندې الله څوک یو نعمت وکړو او د ویل الحمدلله وی الله ول بیا بل نعمت دینه غوړه ورکی چې په یو نعمت سوی الحمدلله نو الله وتبل نعمت داغینا غوړه ورکی دا ننګي حدیث مبارکاو کې راځي ته سحر د خوب را پاسې دی مړ نه وي شل شوی نه وي ګډ شوی نه وي بیمار شوی نه وي سار ترا پاسې دی روغ رمټ وي دغه وخت کې مو الحمدلله الذي احیانا سار کې سړی په دې خره دې دا استاد په لخت یادې کړی الله اکبر کبیره او سار کې سړی را پاسې ډومبي کار کم یو کوي طالبان جواب راکوي دې مدرسې ده اول ایک کوي شاباش دم جواب ذکر کو بل اول څه کوي اول بستر ټولیا ټول صحیح اول دا دوا وای په دې وای کنه پاسې وای نه اول کار څه کوي دویم نه یادو دیو اول را پاسې دیو اول سترګو مګي دوا وای اول کار څه کوي پیشاب کوي اول کار سړی چې کوي کنه چې را پاسې سترګې کولاوي څه کوي اول سترګې کولاوي او چې سړی را پاسې سار دی به دعا وی الحمدلله الذي احیانا بعدما خجی مونږ یو مجلس کې ناسیو دا مجلس ختم شو نو د مجلس په ختمېدون دعا تاسو بل راسته امتحان دی کنه دا چې کومه دعاګانې ویم دا پکې راځي په امتحان کې
مخکې نه مې لپاره چا وکړه تاسو امتحان کله دی د خالی اتوار کنه دا چې کومه دعاګانې وسیم دا ګورې د حافظان یادې کې الله اکبر. نو کله چې د مجلس نه سړی پاسي او مجلس کې موږ جمع شوي یو د دې مجلس نه پاسېدو دوام شته سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك څنګه ایکي وبحمدك لفظ راغلی سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك تو دعاګانې شوي دعا چې الحمدلله پکې راغلي غلطه وایم کله دې ډوډۍ خوړه الحمدلله الذي بشورنا تو وای شاوسینه ډوډۍ دوا تو وایا ورته دواګانې مصممه دي کړی یو کس وی په دواګانو کې متا ته وړه خوغه چې نو انزل علينا مائده من السماء تر په اسمان نه باندې د استخوان نازل کی تو وای رحم الله نه د دې چې کوم وی د قیادو تو وای اسلام دا چا پکې مینو یو دی لږ پکې مینو نه وي دغه چل څه دی څنګه دا وته وای د غلطه وی کنه مینه پکې پرې غلو تو وای په څه دا په خو نه مونږ خودلی شي کنه خدا چا نه دی کتلی چې په حدیث په کې دا منټه کې پکې ډوراغل نه دی ښا دا منټه کې پکې نشته اګه چاته وینو ولي دا منټه کې ځدان په دین کې ټکی نه لګي غواړي ښا دا منټه کې پکې نشته اور مزین دراله الحمدلله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا المسلمين من المسلمين دا من دا نه غلط دی د پیغمبر په دواګانو کې دا منټه کې پکې نشته نو دې په کې ځان ټکی ورمنډي دا ګناه راغلی خبره مزین در زمين اضافه پکې خلکو د ځان کړي دا تاسو مخه ترازی تاسو دغړه کوي کړ ډېری خبرې دي خجی سو دواګانې شوي بل دعا چې کله انسان جامع واچول الحمدلله الذي كساني هذا من غير حول مني ولا قوه الحمدلله الذي د ډوډۍ نه بعد یو بل دعا هم راغلی دا الحمدلله الذي اطعمني هذا ورزقنيه مني من غير حول مني ولا قوه خجی بل یو قیمتي دعا او تدقی به امتحان کې لازمی دقه دواخه نمبر په پاغي ملوي دا نور بم د نورونی کی چې کله حدیث کې راځي چا یو مصیبت زده ولیدو مصیبت کې بیماری کې به بستر پروت دی شل دی ګډ دی نابینا دی تا ولیدو او چا دا دعا ولست کنا نو په دغه مرض الله تر مرګ نه راوړي دا مانن یو غم کې وی خلک دم تولی کا ونه قیمتي دعا ده نو پتا به الله دغه مرض نه راوړي قیمتي شو کنه شو نو دا تاسو کور کې مور او پلار او ورونو خويندو ته خای چې پیدا څه دعا دا وای چې بیمار او تکلیف مصیبت د تنوینه الدعاء څنګه دا احادیث کې راځي الحمدلله الذي عافاني څنګه مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا مونږه نن فهم القرآن کلاس چې زمونږ د کلاس 2 مرز دوا نن مونږ د سورته فاتحه نمونه ویل بیا سورۃ الفاتحه د قرآن اول کې اولی ذکر شوی دا بیا په قرآن کې دا الحمدلله سره سورتونه شروع دي داغي وضاحتو کا س آیتونه په الحمدلله راوړل او بعض دعاګانې مو ذکر کې چې هغه شروع دي په الحمدلله سره سبانه سبق بدمږي لله
سبانه سبق پسی چې لله هو بیا ود الحمدلله معنا کو سپیدا مو شو کنه ورستاسو ذمہ داری دا زمون دا کوم د دبکړ مشران چې راغلي کشران چې راغلي دي یا دا نور دا یو لسدول سره دی کلاس دی دا یو پکې دو پکې تقریبا یا یو پکې جمعه دا د جمعې زمون په چټي سواله په درس زمون چټي د اکثر بعضی مشومان کورون ته تللی د جمعې په چټي حالانکه زمون په دوره کې چټي نه پکار او چټي به د دې وړو د وجه نو بیا د خالی پرد بکلاسي نو چې دا مرضی لګل کمپاین چلی شي راځي دا تاسو په کور کې دا سونا یقینو کدا چې دا ټیوشن او د فزکس او کیمستري بایولوژي او دا ام بي بي اس او دا ټول کتابونه چې راغون کې قسم په خدای د الحمدلله یو ټکی ته نه رسي نو چې دا ته مبتکل لذي کې دا دون علم درکولي کیږي اته بیا هم د دې ناشکری کې اته په 3000 نه رسېږي ورخه بیا کم کسان چې دا یو کې لګي مچې ور دي لیکل کول شي هغه لیکل کوي او دا زوتوي اب تاسو زین کې کینی ته تاسو ته د قران کریم فهم هغه آسان شي الله دې زموږ دا درس په خپل دربار علی قبول او منظور کی اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى ال سیدنا وبارک وسلم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث ربا دا کمل ګری د مدرسې دی کله بهر کوم راغلی دي رب موږ ټول ته قرآن کریم په را نصیب کی موږ ته په دې د عمل کولو توفیق را نصیب کی رب ته زموږ راضي شي رب ته زموږ راضي شي رب زموږ صلاحیت مال اولاد بدن د خپل دین د پاره د خپل رضا د پاره په استعمال کراولې یا رب ذل جلال ته زموږ راضي شي رب زموږ د مدرسې ته قبولیت نصیب کی دلته دا سونه بچی دي خلکو راوستي دي اے رب ذل جلال تر دې د بچو تربیتو کې بهترین عالمان قاریان حافظان کې د خپل خاندان او د سترګو یخوالي وګرځي د عزت سبب وګرځي اے رب ذل جلال دې درسونو ته دوام نصیب کې ربا دې درسونو ته قبولیت نصیب کې پدې کې موږ د ریا دکلاوي تکبر نو ساتي ربا د خپل رضا د لپاره سبب وګرځي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه وسلم اجمعین برحمتک یا رب